د چارسدې په صدریاب وینوګړی کلي کې د لارو کوڅو د پولونو نظام ګډوډ شوی دی. دا کوم لپاره چې د پاکستان تحریک انصاف د قانون وزیر فضل شکور خان پړ منزور کړی دی. خو د کلي خلک وایي چې ټیکهدار د دوی کار نه کوي او یوازې پندونه جیب کې اچوي. دا په داسې حال کې ده چې د وینوګړی د تیر 15 اګست په مهال راغلي سیلاب ځپلې سیمه ده او دغه خلک کې نه یوازې په اقتصادي توګه متاثره کړي دي بلکې د دوی ودانۍ هم ویجاړې کړې دي او اوس د کلي خلک په خپل لارو کوڅو کې پولونه رغوي. د دې کلي اوسیدونکي وایي چې د لوی لارې پول یې د سیلاب اوبو سره ړنګ شوی وو او عامولس ته په تګ راتګ کې غټې ستونزې وې خو د ټیکهدار د غفلت له وجې پرې کار بند شوی. نو اوس دوی په خپل د ړنګ شوي پول نه سیخونه وویستل او په خپله یې جوړوي. دوی وایي چې باید د دوی ړنګ شوو ودانو ته دې پاملرنه وشي. زما همداسې هم د مونږ د وینوګړی اوسېدونکي یو. نن څلورمه پنځمه ورځ ده چې دا پول مونږ په خپلو پیسو باندې لکه سپړدن دی او کار ماره مو که دا کسان وایي چې یاره دا مونږ سره په دغه کې دا سپړدن مړدلم نشته او دا سیخ جوړ شي دا پول ما مات کړی واپس مې په دې باندې دوی دا ولګوه. لکه دې باندې ما څلور پنځه ځلې موټر سره داسې مې ما ذاتي ځای دې کلي همدا دوی دي نوم دی ما ته بل دغه بابا یې کمزوري ده ته ما سره داسې کار وکړو نه نالۍ چې دې چې فرش ته پاس اچو لکه داسې زورتیا شانتې کوله ما دې چې هغه دي دا وروستو بیا دې کلي ته تکلیف چې ما سره بیا روغ ګرم هم شو ما ته یې ویل ستا څه کار دی خو ما ویل د الله رضا کار دی ما ویل لکه وروستو بیا کلي ته نقصان هغه مو ده بیا وکړو نه کوم موږ د مات وټړو دا مخکې ځای کې مې مطالعه وکړو موږ ته لاندې وته جوړ آرامدار خان هغه تم ته ډېر کله فورم په ډول پاکه د بدمرغه د حکومت لخوا امپیګانو ته ترقیاتي کارونو لپاره پندونه ورکړي شوي او دا هغه پندونه وي کم چې د عامولس د ټیکسونو نه ترلاسه کیږي خو بیا دغه رقم په عامولس نه لګول کیږي نو ځکه بیا په منتخب حکومت د عامولس اعتماد ختميږي. د وینوګړی اوسیدونکو غوښتنه لري چې باید دغه پندونه دي په سمدستي توګه په مناسبو ځایونو کې ولګول شي چې عامولس ته په حقیقي معنو کې اسانتیاګانې ترلاسه شي. علب خان شیرپو دلبر نیوز 400